والفرقان الحميد. هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين. صدق الله مولانا العظيم. نیک عمل دنیا کی اوکل مسلمانا، نیک عمل با آخرت کی پکاری گی. بختور هغه انسان دے پا دنیا کے هاغه څوک چې بیت الله تروانیږي. بیا د هغې نه پس چې ځي ښکلې شین ګمبد لا مدني جانان ته څوک چې مې ودرېږي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درودی پاک و اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان رو اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا. د جمعہ مبارک و رزدہ د ذوالحجہ عظیم میاشت شروع دا. د ابراہیم علیہ السلام پا اوصافو کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا ابن ذبیحین. حضور پاک فرمائی زد دو ذبیح ہو اولاد ما. چیو ذبیح چکم دے اگر اسماعیل علیہ السلام و چپلار دا منا پا میدان دا اللہ پا محبت کی قربانی کو. اسماعیل علیہ السلام زمان نکلے حضور پاک فرمائی. او بل زمان والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی حضور عبدالمطلب سے دا قرآن دازے پا حالاتو کے آغاز ذبح کو او داغ پا عوض کی با اخان پا قرآن دازے کی را خطل. جگہ محبوب فرمائی انا ابن ذبیحین زد دو ذبیح اولادیم. آغا ذبیح چی آغا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا محبت کے حلالی دل. ابراہیم علیہ السلام کی اوصو اوصاف داسی موجودو چی دا آغا اوصاف دا خاطر با اللہ آغا تخپل دوست ویلے. سنگا چے یوزل صحابہ کرام مسجد نبوی کی تشریف فرما دی. خپلوں کی بحث کی خپلوں کی خبری کی. یو صحابی ہوئی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. دویم صحابی ہوئی نوح نجی اللہ. دریم صحابی ہوئی ابراہیم خلیل اللہ. اور سلورم صحابی ہوئی اسماعیل ذبیح اللہ. پینزم صحابی وی عیسیٰ روح اللہ. دغ وقت کے حضور پاک مجلس تا حاضر شو. پینزم صحابی چکل ہوئی چی عیسیٰ روح اللہ حضور پاک دا طول خبر اوریدلے وے او محفل تا حاضر شوے. فرمائے انا حبیب اللہ. حضور پاک او فرمائے انا حبیب اللہ.
کہ اسماعیل ذبیح اللہ دے، ابراہیم خلیل اللہ دے، آدم صفی اللہ دے، موسیٰ کلیم اللہ دے، عیسیٰ روح اللہ دے. محبوب فرمائی انا حبیب اللہ، زد اللہ دوستم چی ما تا اللہ خپل حبیب ویلے دے. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی محبوب تا فرمائی هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے زما محبوبہ ابراہیم علیہ السلام پہاغا خلقو کرے، معزز خلقو کرے، چداغا ملما دوست انسانو ملمانه بے ډیر زیاتو، ملمانه بے خوخول، بغیر د ملمنه بے روٹے نه خوڑا، او فرمایل بے ملمه د الله د طرف یو انعامی چاکر ملمه راشي، چاکر ملمه راشي د الله تبارک و تعالی د طرف یو انعامی ملمه سره سو خوبه کور ته داخليږي. حضور پاک فرمای کله چې ملمه کور ته راځي او سره فرشتي راځي، یوا دیم سره هغه دولت او مال زیاتیږي چې قربه وسره خوشاليږي. څنګه قربه خوشاليږي؟ خلق ځان د پاره یو قسم ترکاری پخای، و چې کله ملمه راشي د هغه د پاره خسیس پخی، د ملمه د برکت دیم له غوړ شي خوراک خو کې. اورې بعضې سړی داسې وي چې هغه د غوښې شوق نه ساتي، چرګوټیان او نرۍ غوښې دا شیزونه نه خوري، او چې کله ملمه راشي د ملمه د خاطره بیا خامخا بیا روړي، ځکه ملمه خفه کېږي. محبوب فرمائی چې کله تانه ملمه خفه شو تانه به الله خفه کېږي. ملمه به نه خفه کې، ښه خوراک به ورکې. ابراہیم علیہ السلام به بغیر د ملمه نه خوراک نه کولو. کله به طعام تیار شو په لاره کې به ولاړو، لار کې به ولاړو، څوک به په لاره باندې تېرېدل، هغه ته به وی راځه زما سره طعام روټۍ وخوره، ځان سره به کین او ښه به موړ کو پر طعام او روټۍ، بیا به رخصت کو. یو ځل روټۍ تیار ده، طعام تیار دی، دروازه کې ولاړ دی، یو سړی په لار باندې تیریږي. ابراہیم علیہ السلام ورته طعام دې خوړلې دی، روټۍ دې خوړلې ده او که نه وي نه مې ده خوړلې، وي راځه نن به زما ملمې روټۍ به زما سره خوري، روټۍ به زما سره خوري. را روانې کو روټۍ ته کینو، کله چې طعام شروع کی ابراہیم علیہ السلام ورته قم بسم الله، د الله په نوم باندې شروع کا، د الله نوم والا روټۍ خورا. هغه ملمه جواب ورکي زه مسلمان نیمن څنګه د الله نوم والم، زه خو الله نه منم. چې کله دا خبرو کې ابراہیم علیہ السلام رنگ مبارک سور شو د غصې نه، ورته وی چې زما رب نه مني بیا زما د روټۍ نه پاسېږه، زما رب نه مني ما سره کینې رخصتې کې وته ځه د تاتین چې قم بسم الله د الله نوم واخله او روټۍ خوره، او ته وی زه الله نه منم نو ما سره بیا روټۍ مه خوره، رخصتې که. کله چې هغه ملما کافر دی مسلمان نه دی، دروازې نه بهر وته، ابراہیم علیہ السلام تعالی وحی کی زما خلیلا ننتا زما دوست خپکڑے، زما بندہ دی خپکڑے، یا اللہ سنگا مستا بندہ خپکو، دا مویا کما منی او کما نمانی خوزم والا رزق ورکم.
وګوره څومره کافران تیر شوي شاتم د رزق کمبود نه راغلی که ما منیو که ما نه منی زه ورله رزق ورکوما اے زما خلیلا تر هغې پورې به تانه راضي نشم تر څو پورې دا مېلمه دې واپس روټۍ له روستې نه وي ابراهیم علیہ السلام روټۍ نه پاسېد او منډې وهي روان دی روان دی روان دی مېلمه چې کوم دی مزل کړی را لاندې که د اوږه باندې ولې لاس کېښود مېلمه راځه خفه کېږم واپس زما طعام او روټۍ ته راشه ما سره روټۍ ته کښېنه هغه وی تا سر خو روټۍ ته ناستم تا ولې د روټۍ نه پاسولم ما ځکه پاسولې چې تا زما د الله نوم نه اخېسته نو بیا راپسې سینګرالی بیا مې څنګه روټۍ دپاره غواړې زه خو ستا رب نه منم چې نه منم تا د روټۍ نه پاسولې نو بیا ولې طعام دپاره مې غواړې جواب ورکړي ابراهیم علیه السلام ورته اوس د پسې په خپله نیم راغلی الله را لېږلی ما الله را لېږلیم چې ورشه تاغې پورې به زه راضي کېږم نه تر څو پورې دا مېلمه دې راضي کړي نه وي ولې الله ما هم پېژني څه هغه کافر ورته وایي الله ما هم پېژني الله په ما دونه خفه کېږي وي او الله په تا خفه کېږي ورسره را روان شو چې کله طعام ته کېناسته ورته ابراهیم علیه السلام زه خو تا پېژنم چې ته د الله نبي مخکې راته کلمه بیان که چې مسلمان شما ځکه چې الله په ما باندې خفه کېږي نو بیا مې په اور د جهنم خو نسیږي چې الله په ما دومره خفه شو چې تی ما پسې راولېږلې اوس به د هغه رب روګرداني څنګه کوم بس مخکې کلمه بیان که چې مسلمان شما د هغې نه پس به بیا طعام او روټۍ ته کښېنما ابراهیم علیه السلام نورم خوشحاله شو چې زه دې کې خو کمال دو چې سړی خو مسلمان شو الله تبارک و تعالی ورته خلیلا که یو سړی ما منیو که ما نه مني خو زما بنده دی زما بنده دی که ما منیو که نه مني زه وله رزق ورکوما زه خپل بنده په یو ځای کې نه خفه کوم چې هر قسم رزق زما نه دی غواړي زه ورکوما تاسو لږه اندازه ولګوئ مسلمانان یو طرف ته پرېږده کافران بل طرف ته کا سونه خو بنگلو لارې موټرو کې ګرځي زما رب نه مني خو رب یې ښه ساتي ښه رزق ورکړي ښه خوراکونه ښه مزې چرچې کوي په دنیا کې خو آخرت کې بیا ځای نشته دنیا کې مزې چرچې کوي آخرت کې ځای نشته په وجه د دې چې رب نه مني خو رب ولې رزق ورکوي د رزق کمبود په شرم نه پیدا کیږي یو انسان په عمل باندې کمزوري دی کله کله د عمل مطابق الله تبارک و تعالی یو تنگ دستی را پیدا کی را ولی چې زما بنده ما ته رجوع کوي او کو نه کوي کله چې یو ټیم رزق ملو شي بل ټیم نوي رزق الله ورکوي دی راشي او 2 رکعات نفل منځ کې یا الله زما رزق فراخه کا الله په دې خوشاله شي چې بنده زه خو رزق درکوم که ما منیو که ما نه منې که ما ته سجده لګیو که نه لګې رزق درکوما ځکه ما وعده کړ زه هو الرزاق ذو القوة المتین ذات ما زه څوک نه خفه کوم په رزق چاته کم ورکوم چاته زیاته ورکوم دا زما مرضی دی کې چا کار نشته انسان به څه کوي د الله نه به رزق طلب کی د رزق طلب بکی او الله پس خوشحالی کی چې کله تا ته طعام مخه ته پروتي هر یو سیس چې مخه ته موجود دی او کله طعام او خل شي بیا الحمدلله
یا الله په دې طعام شکر دې چې دا مې وخوړه. محبوب فرمایي چې شکر دې ادا کړه د هغې نه بل طعام تعالی ښه درکوي. په بل دې شکر ادا کړه د هغې نه ښه طعام تعالی بیا نورم ښه درکوي. ځکه الله یحب الشاکرین دی. د هغه بنده باندې خوشحالیږي چې کوم بنده د الله شاکر بنده وي، شکر ادا کوي. حضور پاک علیہ السلام ته مولا وی اے محبوبہ ابراہیم علیہ السلام ملم دوستو خلق بے روٹے طعام تکینول، طعام او روٹے ته بے کینول او بیا با داغه سره به نرم نرم خبرې کولې. چرته د ملمه زړې خپه کړې نو یو واقع چې مسکې تیره شوه، الله تبارک وتعالی ای زما خلیلا زه خپل بنده بغیر د رزق نه پرېږدم. او تاسو دې ته سوچو کې کنه یو سړی چې سار را پاسي سحر چیز کی، داسې خلک پکې شته چې د شپې 3 بجې چیز کی، سحر کی چیوز کی بیا هغې نه ناشته وته ناشتو کی مثال 10 بجو کی بیا چیز کی، بیا د هغې نه پس غرمه روټۍ خوري، مازدیګر سموسې او پکوړې چې بیاس کی، او د ماښام کله برګر او کله یو ځای ناست کله بل ځای ناست دهی بلې دا شیزونه پکې تیرې خوري. او د ماسخوتن بیا هغه هوټل ګوري چې کوم هوټل کې ښه خوراک میلاویږي. داسې خلک هم پکې شته ګورې ښه نو هغه ځای ته ځان رسوي. خو یاره چې څو قسمه طعام د ورځې خوړی شي نو خوړی شي، پابندي پې شته نشته. الله تبارک وتعالی د طعام او د رزق وعده کړې ده، دا به استعماله خو اسراف به نه کې. په اسراف باندې الله خفه کېږي. ها اسراف څه شی دی؟ په خپله طعام خوري او ګاونډي اوږې ناست دی، خپله روټۍ ته ناست دی او ګاونډي نهر ناست دی، او غریب سړی دی بدي شي چې دا لا بیا زما خوا ته راځي ما نه به څو غواړي. اورې غریب سړی دی نه دی خوښ په وجه په دې دی نه دی خوښ چې ما نه به څو غواړي. که ستا نه غریب سړی طلب کوي نو ستا په رزق کې د هغه رزق پروت دی، ستا په رزق کې د غریب سړي رزق پروت دی، نه ځکه تا پسې راغلی دی. ګینې بیا به الله تبارک وتعالی غریب سړي له بل طرف هم وسیله برابرولی شي. خو تا باندې الله امتحان کوي چې ته زما بنده له ورکولی شي او که نشي ورکولی. نه غریب سړی راشي تا ته وي د خدای په نوم څه راکړه، ستا به ښه جیب ډک وي. اورې ته یاره معاف که څه نشته، معاف که لفظ لا ټیک دی خو داسې وتی چې زمړه ځان دې شرمولې غټ سړی او ښه ترندس او دروند سړی او زما نه غواړې، تا نه نه غواړي، غواړي د الله نه. خو تا سره رزق دی 10 روپۍ 20 روپۍ ورکړه ستا رزق پراخه کېږي. ستا په رزق کې الله برکت اچي په وجه د ملما. ملما ته به سپک نه ګورې، ملما د الله دوست دی، الله پې خوشحالیږي. یو ځل حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما دی مسجد نبوی شریف کی، 4 کسان ملمان رالل د ماسخوتن وخت دی، محبوب تشریف فرما دی، صحابه کرام ورسره ناست دي، صحابه ناست دي. 4 کسان ملمان رالل کی ناستل د بهر وطن راغلی، د حضور پاک علیہ السلام د ملاقات د پار رالل کی ناستل. چې کله ملاقات شو محبوب تو فرمایلو طعام روټۍ م خوړلې ده او که نه؟ دا د پیغمبر طریقه ده. ته که ماسخوتن ناوخته مېلمه راشي ته یې بس رالو په ارام ورته بستره واچي او دې کې نهر نهور سبا به بیا خبرې کوي. اورې نه حضور پاک تپوس کوي ملاقات خو شو روټۍ طعام دې خوړلی دی او که نه؟ هغوی نه قربان روټۍ هم نه ده خوړلې. صحابه یو بل ته وکتل، اخو د غریبۍ زندگی او ژوند او چا کره به و چا کره به نه وه.
یو کس پکې د وجود نه خد درونو او هغه دوه کسان درې کسان په وجود باندې کمزوري حضور پاک علیہ السلام صحابو توی زما صحابه کرامو دا کم چې په وجود باندې درون دی دا زما ملم شو دلب طعام روټه زورکم دا درې کسان ملمانو تاسو خپل کی تقسیم گے سوق ول طعام او روټه ورکول شي سوق ورکول شي یو صحابي قربان دا یو بزبوزم بل ویلا یو بزبوزم بل صحابي را نږدې شو د الله محبوبا پکور کی طعام او روټه نشتا خو انکارم نشم کولی چې ملمن نبوزم زکه تبخ پشه قربان که تخپشوی نه الله بخپشی بس قربان دا یو ملمه بزبوزم یو ملمه بزبوزم اچا کر چې سنو هغه یو ملمه هغه روان که یو هغه وجود باندې درونو صحابي د لوی شان خاوند حضور پاک هغه بوته هغه د صحاب ملمانه صحابه نور صحابه کرامو بوتل خدا کم چې غریب صحابي چې سو کرنو د کور ته بوت کله چې کور ته ننوتو بیبي ته وې زما بیبي طعام او روټه شتو کو نشتا بی طعام او روټه ملګه ساتل زموستا کار پکی وی ختم گزاراو کا او حضور پاک یو ملمرا کړی دی هغه ململ به طعام روټه ورکو حضور پاک بم خوشاله شي ملمه بم خوشاله شي او د ملمه خوشاله سره به الله خوشاله شي زه خو د خپل بچو ته چې کور کې ستا سو ګوره ململ که زه موجودی مو کنه ما بس ململه کوزوي تاسو مخره اغلوړې د ملمه د برکت به تا ته بل ټیم توام خملاوي او چې کله د ملمه ته تندي ترش کو دی لا بیا راغلې د بزان لري کار وکړه بیا رزق کې کمبود او نقصان پیدا شي صحابي ملمه چې کوم دی کینو او روټه تو عام روړو د یو کس د دو کسان د پاره کافی کیږي باغ سوچ کو چې دا ملمه خود لري زین راغلي کیږي شي د مو د ور باندې کارو نشي روټه کی خودلا او ملمه ورته کینو او پس طریقه باندې وزم اوبر وړما ابو پس کوړه صحابي رالو لاړو واپس شکل اوبر وړ کیه خو دې نو په طریقه باندې ملمت وی ګور دا زما زیره د غریبې زیره دی خوا ګورا دی خوا ګورا دی خو ګورا چې ملمه برکت د دیویله پوکی ورګو دیوې مړکلا بس تیار شو ملمت وی تو عام خورا دی وسره اسی چپاری کوي روټه نه خورو تو عام ملمه چې کوم دی ټول خلاص کا ملمه دا سوچ کو چې دی خو چپار کی لکه چې دیم را سره روټه خوري د الله د محبوب شان ته ګورا کله صحابي چې سحر د مانځ د پار جمعه تلال کې ناستل صحابه کرام ملمان کې ناستل هر چا خپل ملمه پاللې هغه چې اسی چپارې کو روټه تناستو داغه په حق لباند الله تبارک وتعالى جبريل عليه السلام رولېګا ورته وی محبوب دغه صحابي ته دی ویا چې ستانا عمل الله ته دومره خوښ شلو ته خو الله کریم تخکارې دلې چپارې دې کو روټه دې نه خلا ملمه دې مړو محبوب دغه صحابي باندې په دنیا کې د جنت زیره ده در جنت زیره ورکه د خواجيبه غوندې کار کړی دی ځان دیوې مړه کړی دی ځان اولګي پاتې کړی دی کور کی بیبي اولګي پاتې کړه او ملمه د لمول کړی دی محبوبا خو په طریقه باندې مول کړی دی د در جنت زیره په دنیا کې ملو دی صحابي ته وس طریقه د قربان داسې عمل وسلو کو روټه ډیره کم او ما وت دیو ملک اسی می چپارې کو مې چې ملمه موړ شي
او بعض خلک د ملمه د مخې راکاږي چې زما کار وشي ملمه پاتې شي. ملمه د الله دوست دی. ملمه سره خط و عام کور ته راځي. هغه سړی به ډېر بدبخت وي چې چا کره ملمه نه راځي. حضور پاک فرمایي هغه سړی ډېر رحمتي دی شا کره چې ملمه هر وخت را روان وي، ځکه دیم ورسره خامخا خوراک وږي که نه، دیم ورسره طعام او روټۍ برابر وخوري. نو هغه ملمه او هغه کوربه باندې د الله رحمتونه راوریږي چې کم کوربه ملمه ته روښانه تندی ناست وي، روښانه تندی تندی روښانه کړي. هر سړی هر شی او شی وړي په دسترخوان ږدي چې ملمه خوشحاله شي. محبوب وایي ملمه خوشحالول الله خوشحالول دي. سبحان الله وایي. اوس خو موسم ماشاءالله داسې موسم دی چې فقیره ته بند کړم هم به ګزاره وشي. د الله رحم سیوا دی چې کله الله ته رجوع کې سر په سجده ولګې، سجده په ځمکه باندې ولګې، الله ډیر رحیم کریم ذات. سوال کوه سوال بیا سوال الله قبلوي. ځکه محبوب فرمایي کله چې سلام وګرځې د مانځه نه دغه وخت کې لاس پورته که الله سوال قبلي. هر یو سوال چې کې باران لپاره خلک سوال کوي، باران د رحمت وشو دا زحمت نه دی، رحمت باران وشو هغه ویڼې میڼې هر څه صفا کړل. دونه پورې الله کریم او رحیم ذات خو بندله پکای ځان الله ته نزدیکی. الله کریم دې موږ ټول دیندار کړي. ملمه سره به تعلق ساتئ که نه؟ که نه د کوره به یې شړی چې زه په مخه دی ښه کور کې څوک نشته. نه، ملمه سره به تعلق ساتئ. نن ته دې ستا ملمه شو، سبا ته د ملمه کېدی شي. دروازه دې بند کړه، دې سبا تا د دروازه بندولی شي. شربت ورکوا، چای ورکوا، روټۍ ورکوا، طعام ورکوا. دې سره ملمه خوشحالیږي. چې ملمه کله خوشحال شي الله خوشحالیږي. ځکه د الله بنده خوشحال. قلب المؤمن عرش الرحمن. د مؤمن سړي زړه د الله تبارک وتعالی د استوګن ځای دی. د مؤمن سړي زړه به خوشحاله ساتي. الله دې موږ ټول دینداره کړي. الله دې موږ ټول نیکان کړي. الله دې موږ ټول په سمه لار روان کړي. او هغه لار چې کومه لار د محبوب کریم لار وه او د صحابو لار وه، د نیکانو د صلحو د اولیاء لار د الله دې موږ په هغه لار روان کړي. اللهم صل وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين.